بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اول حصې سبق نمبر 173 دی او الدرس الثاني والاربعون 240 نمبر درس دی. په نن درس کې به زموږ د سبق یو ورکوټ غونته یو 8 جملې پاتې دي او بیا به ان شاء الله تمرین 2 سوالونه دي هغه به حل کوو. نو الفعل الماضي فعل ماضي التلميذ شاګرد. نو په دې درس کې به ان شاء الله موږ د فعل ماضي چې کوم واحد مذکر صيغه ده د هغې لږ مشق به پکې کوو. نو یقول محمود، یقول دا د فعل مضارع واحد مذکر صيغه ده، واحد مذکر غایب صيغه ده او د دې فاعل دا محمود موجود دی. یقول محمود، محمود وایي، یقول محمود، محمود وایي. خالد قام، دا قام چې دی دا فعل ماضي واحد مذکر غایب صيغه ده، په دې کې هو ضمیر دی خالد ته راجع دی. خالد قام في الصباح الباکر، خالد قام في الصباح الباکر. خالد سحر وختي پاسېدو. قام فعل ماضي واحد مذکر غایب صيغه ده. خالد قام في الصباح الباکر. خالد سحر وختي پاسېدو. قام معنی ده پاسېدو. وتوضأ او هغه اودس وکړو. وتوضأ او هغه اودس وکړو. وتوضأ او هغه اودس وکړو. توضأ دا فعل ماضي واحد مذکر صيغه ده، واحد مذکر غایب صيغه ده. وتوضأ او هغه اودس وکړو. وذهب او هغه لاړو. نو ګورئ دا ذهب، دا توضأ او ذهب دا دواړه فعل ماضي واحد مذکر صيغه ده، واحد مذکر غایب صيغه ده، واحد مذکر غایب صيغه ده. وتوضأ او هغه اودس وکړو. وذهب الى المسجد او جمعه ته لاړو، او هغه اودس وکړو او جمعه ته لاړو. وصلى الفجر، صلى فعل ماضي اول صيغه ده، واحد مذکر غایب صيغه ده. وصلى الفجر او هغه د سحر منځ کو مع الجماعه جمع سره. ٹھیک شو جی. ثم رجع، ثم معنا بیا او رجع دا د فعل ماضي اول صيغه ده، واحد مذکر غایب. ثم رجع بیا هغه واپس شو الى البيت کورته، بیا هغه کورته را واپس شو. وتناول، تناول يتناول، تناول باب تفاعلنا د فعل ماضي اول صيغه ده. تناول د فعل ماضي اول صيغه ده، تناول د فعل ماضي اول صيغه ده، واحد مذکر غایب. وتناول الفطور او هغه ناشته وکړه. وتناول هغه الفطور ناشته او هغه ناشته وکړه. واخذ او اخذ ممدقه شان د فعل ماضي اول صيغه ده، واحد مذکر غایب. واخذ او هغه واغسته الكتب کتابونه، او هغه کتابونه را واغسته. وسلم، سلم يسلم تسلیم د باب تفعیل نه اول صيغه ده د فعل ماضي. وسلم او هغه سلام کو على ابيه خپل پلار ته و امه او خپل مور ته. وجاء، جاء يجيء دا د فعل جاء يجيء، جاء دا فعل ماضي ده اول صيغه واحد مذکر غایب. الى المدرسه مدرسې ته. او جاء او هغه راغې الى المدرسه مدرسې ته، او هغه مدرسې ته راغې. نو دا زمونږ سره د سبق حصه پاتې وه، دا هغه وشوه. اوس مخکې تمرین دی، تمرین یعنی مشق. نو تمرین کې موږ له 2 سوالونه راکړي دي. اول نمبر دی ترجم بالبشتونیه، ترجم بالبشتونیه پښتو کې ترجمه وکړئ. د عربي جملې راکړي د دې تاسو پښتو کې ترجمه وکړئ. او دویم سوال یې راکړی ترجم بالعربیه، عربی کې ترجمه وکړئ. د پښتو جملې راکړي د دې نه به موږ عربي جوړو. اول سوال کې د عربی جملې راکړي مونږ به د دې پښتو لیکو، او دویم سوال کې د پښتو جملې راکړي مونږ به عربي لیکو. نو اول سوال کې خجی نو دې کې یو یاد وساتئ، په دې کې د واحد مذکر غایب، واحد مذکر غایب او د واحد مذکر حاضر او د واحد متکلم د دې درو قسمه د فعل ماضي صيغه د هغې یعنی زیات مشق دی پکې. ذهب دا فعل ماضي ده، واحد مذکر غایب صيغه ده اوله صيغه. ذهب خالد، خالد لاړو الى المسجد جمعات ته. ذهب خالد الى المسجد، خالد جمعات طرف ته لاړو یا جمعات ته لاړو، دوه خبرې کولی شي. جلس فعل ماضي ده اوله صيغه ده، واحد مذکر غایب. جلس محمود، محمود کېناستو. تحت الاشجار د بوټو لاندې، د ونو لاندې. اشجار د شجر جمع ده، شجر یو بوټي ته وایي او اشجار ډیرو بوټو ته وایي. نو تحت الاشجار د بوټو لاندې. جئت، جئت چې دی دا فعل ماضي واحد متکلم صيغه ده. جئت معنا ده زه رالم، زه رالم. من البيت کورنا، زه د کور نه رالم، زه د کور نه راغلم.
کتبتو دا کتبتم دا فعل ماضی واحد متکلم صیغه ده ما اولیک الرسالة خط ما خط اولیکلو اخذتو دا اخذتم دا فعل ماضی واحد متکلم صیغه ده ما راواغستو قلما قلم اخذتو قلما ما قلم راواغستو ماذا اکلتا اوس دا اکلتا چې دی کنه اکلتا دا د واحد حاضر صیغه ده واحد مذکر حاضر د یعنی مخې ته چې یو کس ناسي ته هغه نه تپوسونه کې ماذا اکلتا یا خالد زما مخې ته خالد ناسي زه د هغه نه تپوس کوم ماذا اکلتا یا خالد ای خالده تا څه وخوړه اکلتا تا وخوړه اکلتو ما وخوړه اکله هغه وخوړه اکله دا فعل ماضي اوله صیغه ده واحد مذکر غایب هغه وخوړه اکلتا تا وخوړه دا فعل ماضي واحد مذکر حاضر صیغه ده او اکلتو ما وخوړه فعل ماضي واحد متکلم صیغه ده نو ماذا اکلت یا خالد ای خالد تا څه وخوړه نو بیا هغه جواب ورکوي ښه دا بیا صرف سوالیه جمله ده وماذا شربت وماذا او څه شربت تا وسکل او تا څه وسکل دلته ورته وایي تا څه وخوړه ښکته ورته وایي تا څه وخوړه ٹھیک شو دا صرف تپوسونه شوي دي د دې مونږه پښتو بیا جوړه کړه ماذا اکلت یا خالد ای خالد تا څه وخوړل وماذا شربت او تا څه وسکل صلیتو دا فعل مضارع او دا فعل ماضي واحد متکلم صیغه ده صلیتو ما منځ کړو الظهر د ماسپښین فی المسجد جماعت کې ما د ماسپښین منځ جماعت کې وکړو سلمتو دا د فعل ماضي واحد متکلم صیغه ده سلمتو معنی ما سلام وکړو علی استاذي خپل استاد ته د دې یا متکلم معنی دلته مونږ کو خپل نو اکلتو سلمتو علی استاذي ما خپل استاد ته سلام وکړو جلستو معنی دام د فعل ماضي واحد متکلم صیغه ده جلستو معنی زه کېناستم جلسته ته کېناستې او جلسه هغه کېناستو نو جلستو فی مکانی جلستو زه کېناستم فی مکانی په خپل ځای زه په خپل ځای باندې کېناستم ټیک شو دا خو د عربی جملو نه مونږ پښتو جوړه کړه اوس د پښتو جملې دي د دې به مونږ عربي جوړو نو خالد باغ کې لوبې وکړې وی کړې یعنی دا مونږ د فعل ماضي د تیر شوي وخت خبرې کوو نو مونږ به د کې کار شوی دی هغه باس په پکې کوو خالد باغ کې لوبې وکړې لعبه دا د فعل ماضي اوله صیغه ده نو د دې معنی ده لوبې وکړې خالد فی البستان باغ کې خالد باغ کې لوبې وکړې محمود خپل سبق یاد کړو حفظه معنی ده یاد کړو هغه یاد کړو یعنی محمود حفظه محمود یاد کړو درسه خپل درس حفظه محمود یاد کړو درسه خپل درس غسلتا دا دلته کې وایي تا خپل مخ ووینځلو تا خپل مخ ووینځلو نو تا ووینځلو غسلته او هغه ووینځلو نو غسله او ما ووینځو غسلتو نو دلته غسلته دی تا ووینځه وجهک خپل مخ تا خپل مخ ووینځلو اوس وایي ما اوبه وسکلې نو شربتو دا فعل ماضي واحد متکلم صیغه ده ما وسکلې ما ان اوبه شربتو ما ان ما اوبه وسکلې ماشوم اوده شو نام معنی ده اوده شو الطفل ماشوم نام الطفل ماشوم اوده شو مرغۍ والوته یا والوته نو طار یطویر معنی ده الوتل طار العصفور مرغۍ والوته طار معنی ده والوته العصفور مرغۍ اوس مخکې وایي خادم درسګاهانې کولاو کړې درسګاهانې ما دلته صرف درسګاه لیکلې ده خو دا جمع ده درسګاهانې یعنی کلاسونه نو خادم نوکر یا خادم چپړاسي وغیره نو خادم درسګاهانې یا کلاسونه کولاو کړل نو فتح خادم کولاو کړو الفصول د فصل جمع ده د فصل یو کلاس ته وایي یو کلاس یا یو درسګاه او فصول ډیر کلاسونه یا ډیر درسګاهانې ٹھیک شو نو فتح خادم کولاو کړو الفصول درسګاهانې یعنی کلاسونه اوس وایي او هغه صفا کړو او هغه صفا کو نظف په دې کې هو ضمیر دی هغه هم دغه خادم ته راجع دی چې خادم پاک کړه ها دغه درسګاهانې او
ونظفها او هغه پاک کړه او هغه یې پاک کړه. مخکې بیا وایي بیا هغه تلی ووخله. ثم دق الجرس، دقه کې هو ضمیر امق خادم ته راجع دی. ثم منه بیا دقه هغه ووخله الجرس ټلی. او بیا مخکې وایي او هغه دفتر کې کېناستو او هغه دفتر کې کېناستو. وجلسه او هغه کېناستو، جلسه کې هو ضمیر دی هغه هماغه خادم ته راجع دی. او هغه کېناستو فی المکتب دفتر کې او هغه دفتر کې کېناستو. نو موږ سره د تمرین هم دواړه سوالونه حل شو او موږ سره د الدرس الثاني والاربعون 42 نمبر درس هم ختم شو. نو دا زموږ د نن ورځې درس و. راتلونکي درس پر اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.